الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب والصلاة والسلام على من أوتي الحكمة وفصل الخطاب وعلى آله وأصحابه الأنجاب والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الحساب أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد إذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالإيمان گرانو عزتمندو حاضرینو مسلمانانو رونو دیرا د مبارکه خبره ده کلی والولا مدرسې والولا محلي والولا او ماشومانولا چې الله تعالی هغه د دین د زده کړې یو بهترین ځای نصیب کو الله تعالی دی چې چا په دې بنیاد خودل دی چا په دې کې مهنت کړې ده خدمت کړې ده الله تعالی دی ولا د دواړو جهان او اجر ورکي د مدرسې والو دای کچرتا کې خپل یو داستان اولی کی د دې مدرسې یو لوی داستان دی یو لوی تاریخ دی دیوا په سفر کې د نهر په غاړه سبقونه وایل الله تعالی دی امتیاز قاری صاحب غریق رحمت کی داغه مهنتونو ماشومان به را جمع کړیو کله 15 کله شپږ کله اتیا کله سل هغه مونږ او تاسو نن وینو چې هغه دې حد ته راورسېدل چې یو بهترین ځای الله تعالی دې ته نصیب کو دې ملګرو ریاض قاری صاحب دی ورسره نور ملګرو هغه مهنت پر خودل نو روانو الله تعالی هغه باندې یو بهترین سپرلې راوستو الله دې د خزان نو ساتي ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا دا چې موږ او تاسو کم سپرلې وینو کم خلاګانې په دې ځای کې وینو د دې نامخ کې د خزان ډېری چپی دي او هغه چا برداشت کړي دي الله تعالی دې هغه ټول تکلیفونه د آخرت د درجو د اوچتولو ذریعہ وګرځي الله تعالی دې مزید منگا و تاسولا توفیق را کی
چال دا الله تعالی د دین مرکزونه دا الله تعالی د دین زایونه ظاهری هم آباد کو او باطینی هم آباد کو ظاهری آباد کو چاغخ کل اخکاری لکه الحمدللہ ماشاءاللہ دا ځای ډیر بهترین طریقې سره آباد شو الله تعالی دې د دین او مزید توفیق نصیب کی باطینی آبادی الله تعالی داسې ځایونه د یو مقصد د پاره وي د نمایش د پاره نه وي الله چې داسې ځایونو آبادولو له ترغیب ورکړی دی او د مؤمنانو نښه یې ویلې ده چې مؤمنان هغه وي چې هغوی د الله د دین ځایونه آبادوي انما یعمر مساجد الله من آمن بالله فی بیوت اذن الله ان ترفع چې الله تعالی د داسې ځایونو د آبادولو ویلي دي دا ما چې کوم آیات کریمه ولستو د دینه مخکې آیات کړي الله نور السماوات دی آیات کړي فی بیوت اذن الله ورپسې آیات کړي رجال لا تلهیهم دا الله تعالی یو نور دی هغه یو په ظاهری کائنات کې خودل دی چې دا منګه نور اوس په ګمای وینو دا ستوري وینو دا ونی بوټي وینو دا دریابونه وینو دا د الله تعالی یو قسم نور دی چې دی له ورکړل دی موجود کړی دی الله تعالی یو ښکلا په دې کائنات کې پیدا کړی دا هر طرف ته دا الله تعالی ښکلاګانې دي هر طرف ته دا الله تعالی علامی دی او نخی دی دویم قسم رڼا الله پیغمبرانو له ورکړی دا او قرآن کریم دا غیرنا اخیری ترجمان دی چې الله تعالی دا آدم علیہ السلام نوالی تر نبی علیہ السلام پورې کم پیغمبران را لېږل هغه رڼا قرآن کریم کې مکمل کړه الیوم اکملت لکم دینکم دا غرنا دا دا رڼا په داسې ځایونو کې زده کیږي او رجالو ته نارینهو ته زنانو ته بهادرانو ته منتقل کیږي په دې جومات کې په دې مدرسه کې په د الله تعالی د نور د الله تعالی د کتاب د هغې خدمت پکېږي خو په کار دا ده چې د هغې نه زمونږ او ستاسو زندګي نورانی شي زمونږ زړه ته هغه نور راشي زمونږ عمل ته هغه نور راشي زمونږ معاشرې ته هغه نور راشي زمونږ کورونو ته هغه رڼا لاړه شي الله تعالی په نبی نازله کړه نبی علیہ السلام په جماعت کې کېناست هغه رڼا یې خوره کړه ټولې دنیا ته هغه رڼا لاړله هغه رڼا ټولې دنیا ته لاړله د دې جماعتونو نه عالم نورانی کېږي عالم رڼا کیږي زمنګ او استاسو کورونو هدایت د دې جماعت نه ملاويږي زمنګ د غم خادای هدایت د دې جماعت نه ملاويږي زمنګ او استاسو د معاشري هدایت د دې جماعت نه ملاويږي قران کریم زمنګ هادي دی منګ تلار خودون کې دی قران کریم زمنګ بل رڼا ده قران کریم زمنګ مشغل راه دی قران کریم زمنګ نظامی زندگی ده منگ تا ژوند خی چې کله زمنګ تعلق د قران کریم سره منگ به برابر یو چې څومره منگ د قران نه لري کېدلو څومره منگ د جماعت نه لري کېدلو دومره به منگ خرابي ګو بربادي ګو د جماعتونو نه د مدارسونو نه چې څومره او څوک لري پاتې کیږي دا غي ژوند تیار کړي دا غي ژوند خراب دی دا غي ژوند برباد دی جماعتونو سره قران کریم سره چې څومره مونږ وابسته یو نبی علیہ السلام فرمایلی دي رجل قلبه معلق بالمسجد چې د کم سړی زړه هغه په جماعت پوری تړل شوی هغه د قیامت پرز د عرش د سوري د لاندې وي
دی جماعتونو کې د رڼا خدمت کیږي یذکر فی اسمه ای یتلا فیها کتابه دا الله تعالی کتاب پکې بیانېږي او داسې څوک چې بیانوي نو یسبح له فیها بالغدو والآصال دا الله یووالی بیانوي زه په زړه کې الله یو منم زمان دامونو کې به یو الله وي زما معاشره کې به یو الله وي زما سکول کالج زما تاڼه تحصیل اسپتال په دې هر څه کې به یو الله وي زه په زړه نه مسلمان زمان دامونه مسلمان زما معاشره مسلمانه ادخلوا فی السلم کافه دا رڼا رونو چې منګ او تاسو ته ملاویږي منګ او تاسو ته حاصلېږي د دې مرکز دا جماعتونه دي دا الحمدلله ثم الحمدلله په دې ځای کې ملګري د مخکې نه د قرآن کریم خدمت کو د هغې نوې تعمیر وشو نوې آبادي وشوه د ماشومانو دپاره بهترین ځای جوړ شو د لویو د ناستې دپاره بهترین ځای جوړ شو اوس رونو عملا د دې آبادول دا زمونږ ذمہداري ده چې موږ عملا د آباد کو دې سره تعلق لرو په منځونو باندې چې کمدنو دا آباد وي دا په درسونو باندې آباد وي دا په ماشومانو باندې آباد وي چې داسې نه وي چې مساجدهم عامره وهي خراب من الهدى الحمدلله زمونږ جماعتونه داسې نه وي هغې کې منځونه کیږي هغې کې درسونه کیږي هغې کې د قرآن کریم بیانونه کیږي هغې کې د الله تعالی د توحید اوازونه کیږي 15 وخته مونځ وي که د جمعې مونځ وي چې موږ او تاسو محلې والا نږدې کسان چې کم دې ځای ته په اسانه راتللی شي چې موږ دې ځای سره تعلق لرو او جومات ته راځو ورسره د دلته د قرآن کریم درسونه کیږي موږ او تاسو درسونو کې باقاعده شرکت وکړو د قرآن کریم د ترجمې نه د قرآن کریم د پیغام نه د قرآن کریم د زندګۍ نه ځان خبر کو خپل ماشومان او قرآن خوانه کو یوازې ناظره نه بلکې الفاظ سره سره هغې د قرآن د مقصد نه د نبی علیه السلام د زندګۍ نه د اسلام د مقصد نه نن اغیار زمونږ نه اسلام اخلي دا غستو اراده کړې ده چې منګ او تاسو خپل ماشومان د اسلام سره کلک کو د هغې شکست دا دی که موږ ډېر مال وګټو دا د هغې شکست نه دی موږ ټکنالوژي وکړو دا د هغې شکست نه دی موږ کمپیوټر زده کړو دا د هغې شکست نه دی په دې کې هغې زمونږ استادان دي موږ شاګردان یو چې موږ قرآن له څومره زور ورکو اسلام له څومره زور ورکو دا هغې له شکست ورکول دي دا په هغې باندې ټوپک لګي په کافرو انګریزیانو باندې دا ټوپک لګي چې موږ قرآن له د نبی علیه الصلاة والسلام زندګۍ له او د قرآن کریم تعلیم له د قرآن کریم قانون له د قرآن کریم زندګۍ له زور ورکو الله تعالی دې موږ له د صحیح عمل کولو توفیق راکړي انشاءالله زموږ محترم ورور مفتی توصیف احمد صاحب هغې به تفصیلي بیان کوي ټول انشاءالله په آرام سره کینی واخر زما د طرف نه ټول مبارکي قبول کړي الله خوشاله کړي